اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د منشیاتو خلاف کې کریک ډاون زمونږ جناب ډي پی او صاحب عرفان الله خان چارسدہ هغه شروع کړی دی په ټول ډسټرکټ کې تانوایز چې هغه باقاعده هرې سیچو ته چې ټارګټ ورکړی دی چې کم منشیات فروش دي یوم زمونږ نه ټارګټ نه بار نه دی قانون د سترګې نه هېڅوک پټ نشته. هغه چې موږ کوم نیولي دي موږ ونیول په هغې موږ پرچې هم ورکړې او نور چې کوم پاتې دي د هغې خلاف به مونږ مهم جاري دی په ټول ضلع کې. دا څه کسان دي 15 کسان دي ټوټل څلور چې دی دا د سره ډېرو دي مشهور کسان چې هغې کې دا حمیدې هم دی هغې کې دا ماچس باچا چې نور باچا نوم یې خلکو وله نوم روان کړی دی ماچس باچا ورته وایي. داسې د خانمهی کسان دي دی دا اسی چوغان صاحبان هم شته شفیق جی صاحب چې د دې اسپتال دی چې کوم وایي زه علاج نشم کولی یا زه بیمار یم یا د آیس زه لیونی کېږم یو حد ته رسم نو لا علاج نه دی. دا حاجي صاحب ناست دی وایي چې بھائی ما سره څلور ځای ادارې دي څلور اسپتال دي را سره چې کوم کې اساني راځي ما سره رابطه کوئ او زه به د علاج کوم. نو دا 15 کسانو کې دی توبه تائب شو په قرآن هم لاس کې خود او د اسٹامونه لیکلي دي باقاعده. د دې نه پس کچرې د دې خلاف معمولی خرڅول جدا خبره ده سکله د سکلو شکایت ملو شو نو الله ګواه دی چې دا حلفیه بیان ګورې دا قسم تحریری قسم خوړل دي او په قرآن هم لاس کې دی الله مو تباه بربادو کې خو ګورې زه هم نه ماف کوم نه زما یې چوګان تاسو ماف کوي. اوس چې دا څوک ویډیو ګوره یا دا خلک چې چته دا مونږ ګوري بای راشه توبه تائب شئ موقره سره که ورځ دا که دوره که زموږ لاس ضرور رسېده بیا یې توبه نه قبلېږي بیا به دا سیرې ستا دغه خبره اخرېټې وي د ځنکدن بیا یې توبه نه قبلېږي. اوس که چا سره چې لکه په چا الزام دی هر سړي ته خپل ځان معلوم دی چې زه خرڅ کوم زه ډیلر یم او دا غټ غټ خلک چې دا په کیلوګانو او په دغې راوړي دا رانم د رنګ نه بار نه دي خپلې یقین ساته په قرآن کې دی ويرزقکم من حیث لا یحتسب الله تعالی هر سړي له رزق مقرر کړی دی د دې نه سیوا څوک نشي تللی. د خلکو بچي تباه کول او نن د بل بچو سره لبې کول سبا له بستم په دې کې ستا بچي هم ککړي لکه زه دې ته رزق نه ویم چې یو سړی ته وایي چې د خپله خېټه ویني د بل بچي تباهي نه ویني صرف له 100 روپۍ موږ سره کړي دا ژوند د دې لپاره نه دی. الله تعالی وی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی وی چې ما نه دي پیدا کړی پیریانو انسانان مگر د خپل عبادت لپاره دې لپاره نه پیدا کړی چې زه پیسې ډېرې ګټم زه به هیروین کړې خرڅوم زه به چرس خرڅوم زه به ایس خرڅوم خلک به د تباهۍ په اسباب باندې په مخه روانوم نه دا ژوند دی ضروري دې ته نه زه ژوند وایم. دا کسان چې کم دي نو الله ګواه دی شرم چې دی په دې کې نشته که تا چولې ځان ته کېښودې او که تا لوبیا کېښوده الله تعالی به د دې نه ښه رزق درکوي. هېڅوک د رزق د لاسه چې دی مړ ما نه دی لیدلی. نو مهرباني وکړئ چې نورم او ستاسو نه دا توقع ساتو څنګه چې ماچس دا خبره وکړه موږ سره به کېنئ چې کم خلک دا کار کوي موږ ته به یې په ګوته کوئ موږ خپل ځان هم دغه کوو دا ټول موږ سره به واده چې دا زموږ ملک دی زموږ علاقه ده دا به پرامن وي او دې کې چې کوم سړی روانې کوي بس تاسو دا چې دی انساني او قانوني او اسلامي حق ته چې موږ ته ووایي چې بھائی دا سړی تا خپله غاړه خلاصه کړي چې بھائی دا سړی دا کار کوي موږ به د هغې خلاف انشاءالله بھرپور کاروایي کوو. ترې به هغې په سچه توبه ایستې را دغه بچی را لېږلی دی ضمیر اجازت د پښتو بلک ته ضمیر اجازت را نه کړ چې هغه مور زموږ راغلی وی دلته کې بس دغه زی راولېږه او موږ سره په خپله ملو شو چې بچې ټول عمر مې دا کار وکړو بلکې د دې حبیدي باره کې به دا ووایم چې د پلار هم خرڅ کړي دي څه ته جوړ لږ قسم مې کړه چې څه جوړ کړي هم په دغه غولو تپلو کې به چې الټه پروت وي او ذلیله کېږي به نو هغه ابی چې هم د بل د دې زوی په مخ کې وایي چې ما توبه را رزق په دې کې نه دی او زار ته حقیقت خبره کوم چې تا ځان له کومه لار خوښه کړه الله تعالی به هغې کې تا ډېر ښه ساتي. کومه د منشیاتو باره کې هوایي فایرنګ باره کې ون ویلنګ باره کې دې سي چوګاب صاحبان ته چې ون ویلنګ کې موږ څوک ونیول په ضمانت به نه ځي په هوایي فایرنګ کې به په ضمانت څوک نه ځي اله به روکتام کېږي دا پکې لا او دې ته مې دام ویلي دي الله ګواه دی چې څوک چې په هوایي فایرنګ کې چا پسې په شپارس کې راغې حوالات کې ورسره بلې غاړې ته ورننه باسه چې بیا ورپسې څوک راځي نه دا ګولۍ د چا رقم سبب ګرځي ته به ډزې کوې د چا رقم سبب به ګرځي مهرباني دا وکړئ چې که د ون ویلنګ وي که د هوایي فایرنګ وي او که د منشیات وي
پی آر او صاحب نمبر درکې، زمونږ د ډي پی او صاحب، دا آر پی او صاحب زمونږ د زما خپل نمبر دا د پی آر او صاحب شیر کوي. په دې نمبر مونږ له 24 غنټې میسج کولی شئ او دار ته قسمي خبره کوم چې راز به د سینه باندې اقدام او قبر ته به وړم راز د پاش کوم نه خورو ماته په ګوته کا او دا به خپه کېږي نه، به تصدیق تسلیم کوم ان شاء الله چې ما نه پاتې کېږي نه. دا زمونږ نمبر چې کوم مونږ ته اطلاع به خفیه راکوئ نو زمونږ د آر پی او صاحب نمبر دی 0346 111 7477. زمونږ د جناب ډي پی او صاحب نمبر دی 0334 54 00045. دا زمونږ د جناب ډي پی او صاحب دی. پاس نمبر دی پاس 0314 30 31 931 او زما نمبر دی 0348 500 57 34. دا څلور نمبر دی. په دې چې کم ټایم تاسو چې سبا راکې نو تاسو په وینا کولی شئ ان شاء الله چې موږ به تاسو ته پوری طور په هغه ټایم باندې چې حاضر یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زدا سی وځه کې موږ ناست یو چې دا ډېر د خوشاله مقام دی چې زموږ د خپل ظلمو د خپل پښتنو د یو غلط کار نه توبه وکړه او دا دومره غلط کار دی چې په دې اکثر زموږ چې د میټینګ نو ماته راټول خلک وایي چې تاسو 50 سره کې دا شی ډېر زیات دی. د دې لپاره د ډي اس پي صاحب موږ ته نن ویلي چې تاسو راشئ که څوک داسې علاج کولو والا سړی وي نو هغه که تاسو غواړئ نو موږ به درکوو. زما په دې ستاسو د چینل په درو باندې دا وایي د ټول قوم دا خواست دی چې بیخي غلط کار غلط وي، د غلط کار غلط انجام وي. که تاسو نن دا خرڅول پرېښو نو تاسو له به یو ښکلې وسیله خدای بله جوړه کړي او په دې کې د سی چو صاحب او د ټولو ډي پي او صاحب ډېر زیات شکرګزار چې موږ دا مقرره کړه که باقاعده که څوک علاج کوي که د چرسو والا که د پیمو والې نن سبا یو آیس نشره دی ډېره زیاته به انتها تیزه چې هغې باندې زمونږ د خواتین دا زمونږ بچې خویندې میندې دا هم راوړېدلي دي. موږ د دې ټولو علاج کوو. په پېښور کې زموږ سنټر دی، په مردان کې دی، کوهاټ کې دی، په کوټه کې هم دی. په سوونو تعداد سره موږ نه خلک لګیا دي علاج کېږي او هغوی خپل باقاعده لګیا دي کار کوي. دې سره موږ دې له د جاب هم یو ذریعه جوړه کړې ده. موږ د 10-20 ایمبولنس چې کم چیپه والا دي دا ماروستي دي. دې کې داسې ښکلي ځوانان چې علاج وکړي او ښه او بیا ښه شوي نو هغه موږ په هغې کې په نوکرۍ هم لګوو. کوشش زمونږ دی چې موږ دې له ښه نوکریانې ورکړو، ښه دغه ورکړو. زمونږ د تنظیم نوم دی د حق اواز. زمونږ 3 ټریټمنټ سنټر په کې پی کې دي. یو دی پېښور کې ورسک روډ باندې کبابیانو چوک کې تاڼې ته مخامخ، یو دی په مردان کې په شمشیر روډ باندې پریس کلب ته مخامخ ګلي باغ روډ باندې، یو دی په کوهاټ کې په پولیس لین روډ باندې ډوډیوال محله ډوډیوال کې. چارسدہ خو چې زموږ د لوکل د چارسدہ ډېر خلک بلکې د خانمۍ خلک زموږ د سړیرو خلک موږ سره لري علاج دي. خو زه به یو صاحب سره یو میټینګ کوم نو یو دفتر به دلته کولاوم دی کې به زموږ کسان ناست چې کله هم داسې دغې نو دی بیا موږ ته وایي موږ به کس په ورسره راځي موږ به خپل سنټرو ته رسوو. السلام علیکم. زما حمید خان نوم دی. ما چې ډېره موده د پوډرو او د چرسو کاروبارو کو خواهش مې د جوړه نه کړه. یو خپل کچا کور هم دی هغه پکې چې ځان له پوخ نه کوم. آئندہ لپاره ان شاء الله بس زما توبه تائب بس تر عمره پورې ان شاء الله نه به خرڅوم ان شاء الله. نوم مې نور باچار په کاټ کې او ما توبه کړې دا اخبارونه خدای فضل کړې سکل مې پرېښی رشقه چالوم رشقه. ما جان علم نوم د خلک راته ګوډ وي. ما به چرس خرڅول کور کې به مر وخت جګړه وي او لارو کوڅو کې مو بس نه مې هغه رزق پراته او نه مې ملاس ته پراته وه. که به ګرځېدم هم زړه کې به مې کشه شو چې پولیس والا به کم ځای کې مخې له راځي. که کور کې به سملاستم هم نه هم سپلی به مې نه وښکلې ما به چې پولیس په راځي. په دې دغه کې به هم بس پولیس ته مې ځان حواله که او ځان مې صفا که قسم قرآن مې ورته وکړو او باقي چې که په کلي کې مې څوک خرڅوي هغه به زه تاڼې والا ته وایم که زما نه خفه کېږي او که خوشحالېږي وروره چې غلط کارونه پوډر چرس افیم دا کوي زه به ډایرکټ پولیس ته وایم که ما څوک بیا پانسي کوي او که مې پرېږدي او ما خپل قسم قرآن نیسي چو صاحب ته وکړه جي دا کم خلک چې نو خرڅوي هغې ته څه وایي؟ دا څوک چې خرڅوي هغوی ته مې وایم چې وروره که به خپله یا مور او پلاره یا د خور د ښځې او د بچو عزت هم پکاري دا کار مه کوئ او که خپل بچي م روغ پکاري نو د بل بچي مه تباه کوئ ځکه چې د بل تباه کې خپله به دې هم تباه کېږي.